نو د عمر رضی الله تعالی عنہ دور خلافت ته 20,000 صحابه کرام د ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ په مشرۍ کې شام ته ولېږل. شام فتح شو، مخکې نور فتح هم شروع وي. د روم چې کم بادشاه و هرقل د هغه سره یره پیدا شوه کو د مسلمانانو دا فتح او دا غزاګانې مخکې روانې وي نو نږدې ده چې زمانه به روم هم واخلي. نو هرقل بادشاه د دغې ځای چې کم بادشاهانو هغه یې راغونډ کړو. دارنګې د خپل فوج جرنیل چې کم و دیارجان د هغه نوم و هغه یې م راوغوښتو او ډېر زیات سخت غوسه شو. دا څنګه خلک شام ته راغلی دی چې زه فوج لېږم او هغلته ورکېږي هغوی وجني، زه فوج شام ته لېږم او هغوی وجني. تاسو د 2,000 کسانو مقابله نه شئ کولی. د نن نه بعد به زه په خپله میدان ته وځم. هرقل غوسه شو. فوج چې کوم جرنیل و ده ورته وایي دا آخري موقع ده ماله راکه، دا موقع ماله راکه. زه درله شام خو پرېږده مکه او مدینه ته هم خالي کومه. ته دې مسلمانانو نه مکه او مدینه هم خالي کوم، ته خو لا شام یادوي، خو ما ته یوه موقع راکه دیارجان ورته ووي. بهرحال هرقل بادشاه ته کافرو بادشاهانو خپل خپل فوجونه راولېږل. 2 لاکه یو ورکړو، 2 لاکه بل ورکړو، 2 لاکه بل ورکړو، حتی در دې پورې چې 10 لکه فوج هرقل بادشاه تیار کړو. 10 لکه فوج. په دې کې 60,000 هغه کسانو چې دا د مسلمانانو نه مرتد شوي وو او روم ته تللي وو، دا مرتد شوي وو.